بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون تعالى فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. सूरत النساء पिंजम पारा यौ अध्याय नंबर आयत थी तदी आयतुनो नमक आयतुनो सरलतनो मुनासबत दादी नमक आयतुन की मुनाफिकानो कबाहतुना जिक्र शु उस पदी आयतुन की मुनाफिकानो कबाहतुना जिक्र की मक्यायतुन की मुनाफिकानो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर दुश्मनी और हसद जिक्र शु उस पदी आयतुन की हम तदी मुनाफिकानो नबी सलाम सर हसद और दुश्मनी जिक्र की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदी खिदमत को नबी सलात व सलाम मजलिस तब मुसलमानान मरातल मुनाफिकान मरातल तो मुसलमानान कार समिअना व अतबअना और दिल औ कबलवल औ द मुनाफिकान कार दीन इलावा मुनाफिकान ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरागल कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कम हिदायत बयान कर भी बवे मंगोरे दिल मंगे बनू बल का दब निश्ता मंगार वक्त साथ ताबेदारी लेकिन कल बचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मजलिस न बाहर शुन नबिया बे खपल मनस के मशवरे शुरू او کم خبره بچ نبی علیہ السلام کی تخودل و داغین علاوه مشوری به شروع مجلس کې بدی ته یو څه ویل شي او دی وکول مدا نبی علیہ السلام ته بدی یو خبره وکړه او چې بیا به مجلس نه لاړ بیا به خبرې دودا دا کار د منافقان په مجلس کې به نبی علیہ السلام ته چې موږ ستا خبرې وکړو او چې د مجلس نه بهر لړل بیا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبرو پیلا الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي چې تر دې خلق پروا مکه تخبل خدمت جاری ساته دا منافقان دي مستا خلاف خبره کوي دا منافقان دي استا سره مجلس کې به یو شان خبره کوي چې د مجلس نه بهر شي بل شان خبره کوي په خپل کار جاري ساتي الله پاک قدیمان محافظ دي دا الله پاک د طرف نه فرشتي محافظین مقرر دي هغه ټول درس دی لري کی ستا مجلس کې چې څه خبره دی او کې دغه لیکي او چې تاسو د مجلس نه بهر لاړ شو خلاف خبره کې هغه خبره ملي عمل نامو کې ولدا لیکي بیا چې کله د قیامت ورځ شي الله مدینه په دې سزا ورکړي تخفقېږي او بل دلیلت اعراض سو توایم دا منافقان دی انتقام کې ماخله بدل کې نه ماخله تر کومه پورې چې اسلام او مسلمانان غالب شوي دي هغه وخت پورې دي تغیر منافقان بلګیاوي تو په الله پاک باندې توکل وکا او چې چا په الله پاک باندې توکل وکړو الله پاک دا ملګری الله پاک باندې هر ځای امداد نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې آیت کریمه کې الله پاک هدایت بیان طریقې او خود او دا طریقه
لوی هدایت دی د هر پیشوا او د هر مشر دپاره چې تر دین خدمت جاری ساته. هر دور کې منافقان بستا مخالفت کی خود منافقانو پروا مه کوه. هر دور کې د علماء سره څومره خلک منافقت کوي، د نیکانو خلکو سره څومره خلک منافقت کوي، دوکې ولا ورکوي. غریبانان په نیکان خلک په دې دنیا په دې ډېر پیسو نه پوهېږي، خلک یې دوکه کوي. نو نبی علیہ السلام ته الله پاک چې دا کوم هدایت بیان کړ، دا د هر یو داعی او د پیشوا دپاره هدایت. د دین محنت کوه. ډېر خلک به داسې چې مخامخ به در سره سم وي او چې شاته شي بیا به د غیبت یې کوي. ډېر خلک به داسې چې مخامخ در سره ناست وي نو ته به وایې چې دا خو جان، دا خو قربان دی، قربان دا خو بس بلکل سم تابعدار. خو چې د مجلس نه کله بهر شي نو بیا به ته ځان ته په تخته راچولي او غیبت موضوع به ته جوړه شي. مجلس کې چې تا کوم هدایت او دین ورته بیان کړو دی به تا ته وي چې بلکل دا به موږ منو، په دې به عمل کوو. خو چې کله د مجلس نه بهر وځي بیا به خپل منځ کې به مشورې شروع کړي او هغه خبرې به نه کړي چې کوم ورته ویلی شي چې داسې کوئ، د هغې خلاف به کوي. الله پاک نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړه چې خفه کېږه ما. نو د نبی علیہ السلام د امت داعیانو ته تسلی ده چې خفه کېږئ ما، خپل د دین خدمت جاری ساتي، منافقانو پروا مه کوه. او دا ور یاد وساتئ د نبی علیہ السلام په دور کې منافقان اعتقادي وو، په زړه کې به یې دننه کفر او په خولې به یې د اسلام خبرې وې. او د نبی علیہ السلام د دور نه بعد یا اسلام دی او یا کفر دی. سړی چې په زړه کې کافر نو ښکاره به هم دی کافر شمار کولی شي، او که په زړه کې مسلمان ښکاره به مسلمان وي، منافق ختم اعتقادي. البته منافق عملی به وي. نبی علیہ السلام ته منافق عملی علامې ښودلې. کله چې خبرې کوي دروغ به کوي، کله چې وعده کوي د هغې خلاف ورزي به کوي، کله چې ورسره امانت کېږدي نو هغې کې به دې خیانت کوي. دا عملي منافق علامې، دا علامې د منافقانو. دا علامې په مسلمان کې هم راتلی شي د منافق. مسلمانان دروغ نه وایي، دروغ کار خو د منافقانو. مسلمانان خیانت نه کوي، مسلمانان د وعدې خلاف ورزي نه کوي. دا کوم کارونه چې منافقانو د نبی علیہ السلام دور کې کول د مسلمانانو کې شته نه شته، خو دا منافق عملي دي. اعتقادي مسلمان دی، الله پیغمبر آخرت هر څه مني، خو عمل کار سم نه دی. دا منافقانو چل دی چې په خولې باندې یو وي او په زړه کې بل وي. الله پاک دې موږ د منافقانو شیطانانو د وسوسو څخه وساتي. بیا د کافرانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض. یہ کافرانو بوی دا قرآن دی پیغمبر علیہ السلام د ځان نه جوړ کړی. الله پاک فرمایي دا د ځان نه دی جوړ کړی. تاسو دې قرآن کې سوچ او فکر وکړئ، تدبر وکړئ چې چېرې دا الله پاک کتاب نه وي او دا د نبی علیہ السلام او یا د بل کوم مخلوق کتاب دی کې ډېرې غلطۍ وي. پدې کې اوامر شتا، نواهی پکې شتا، توحید پکې شتا، تردید د شرک پکې شتا، فصاحت او بلاغت پکې اول نه تر د والناس پورې شتا. پدې کې دراتون کې زمانه پیشن گویان شتا، پدې کې د غیب خبرونه شتا، یو هم پکې غلطه نشته، ټول ټیک دي. دا د بنده کتاب دی کې ډېرې غلطۍ، ځکه بنده په یو حال وي، سات کې خبره ذهن کې وي او سات کې ذهن کې ني، سات کې و خبرو کې بیا چې نه ایري چې دا ما کړې ده که مې نه ده کړې، هغې کې به غلطۍ راغلي. که دا بندګانو جوړ کړو، خو دا د الله کتاب دی، اول نه تر د آخره پورې پکې یوه غلطي نشته، او سی چې ویلي دي مکمل ټیک دي.
د پخوانو پیغمبرانو حالات بیان کړي دي مکمل دي قیامت ته نږدې به څه کېږي هغه بیان کړي دا ټول ټیک دا د بنده نه دا دومره غټ کتاب او غلطي پکې نشته نو دا معلومه شوه چې دا د بنده نه دی بنده کله کله 2 منټه خبرو کې پکې سم ډېر غلط شي یوه خبرو کې په هغې کې سات په بیا غلط شي د بنده خبرو کې غلطي ډېر خو دا د بنده کتاب نه دی دا دونه غټ کتاب نو دا مشرکان کافران که د قرآن باندې سوچو کې غلطي پکې نشته او دا کوم وخت نه چې نازل کړي اوسه پورې پکې چا غلطي پیدا نه کړه دا دلیل د دې چې دا الله کتاب دی دا د بندگانو کتاب نه بیا الله جل شانو فرمایي چې په دې کې تاسو سوچ او فکر وکړئ سوچ او فکر په قرآن کې د هر چا مختلف دی مجتهد چې په قرآن کې سوچ او فکر کې د مسلو حل وباسي عام علما چې په قرآن کې سوچ او فکر کې د خپل مسائل لپاره دلایل لټوي او عام مسلمانان که د قرآن په معنا او په ترجمه او مقصد باندې ځان پیږي نو په دې کې د دې په زړونو کې د الله د کتاب عظمت او محبت پیدا د هر چا کار جدا اوس مسئلې د استدلال هر چا کار نه د مجتهد روباسي اوس به مجتهد چې چا کې اجتهاد شرایط وي هغه به مسئلې روباسي داسې بني چې هر سړی قرآن ځان ته کېږي وایي چې زه په دې پوهېږم نن هر سړی په قرآن نه پوهېږي څنګه د دنیا هر کاروبار د پاره ماهر پکاري غیر ماهر باغی نه پیږي لکه مثال ډاکټري دا انجینری دا نو باغی باندې صرف ماهرین دي عام خلک نه پیږي دا د الله کتاب دی په دې باندې علما مجتهدین پیږي عام خلک په دې باندې نه پیږي نو عام خلک په قرآن تلاوت کوي او کله ترجمه کوي علماء سره وکړي کله ورته مسله راشي علماء سره وکړي او کله مثال یو ځای کې عالم ني د یو مستند کتاب مطالبه کې ځان په مسله پیږي او د ځان نه په قرآن کې خبره ترې لګي الله جل شانه فرمایي ويقولون طاعه او وإذا منافقان زمن کار تابعداري دا پیدا برزو من عندك هر کله چې ویلا ستا مجلسنا بيت طائفه منهم مشوري کوي یو ډله د منافقان غیر الذي علاوه دا خبر تقول جتا ورته ویلي تاسو ته کوم خبرې کوي هغه خبر بیا نور خبرې والله يكتب ما يبيتون او الله پاک لیکي هغه سوچ دوی کوم مشورې کوي الله ټول لیکي عمل نامو کې محفوظ فارض عنهم وتوكل على الله بس اعراضك بدي منافقان وتوكلك بالله باندې وكفى بالله وكيل وكافي الله پاکار ساز و مددگار افلا يتدبرون القرآن آیدی سوچو فکر نکی پر قرآن کریم کی ولو كان من عند غير الله وكتروي دا قرآن دا الله علاوه بلچا کتاب لوجدوا خامخابدين من دي کافران کی پر قرآن کی اختلافا كثير ډیر ذات اختلافات لیکن الله کتاب دې یو دې د بل سره اختلاف نشته واخذ او الحمدلله